السلام علیکم ویورز وګورئ واوره دا ډیره ښایسته واوره ده موږ راغلي یو دلته واورې کتو وګورئ یخ ته ډېر زیات دا ګورئ مزې والی مزې برف نه دا ګورئ دا منصور خان دی موږ سره شانګلوان نیوز اونر شانګلوان نیوز ښایسته هلک منصور خان چې کتې شئ دا وګورئ برف وریږي او موږ له ډېر زیات یخ شوی دی غاښونه زموږ ډېر خراب شي په دې یخ کې سم یخ کې دستانې واچولې دي کوټ هم اچولی دی او بوټان خو شته خو بوټانو کې راله هم په ډېر یخ شوی دی دا ګورئ برغر ته ماشاءالله الله نظاره ډېره ښایسته نظاره ده دا ګورئ دا ګورئ انجوای کوئ بسم الله الرحمن الرحیم چې قدرمنو کتونکو منصوري ماحول دا وخت بالکل شانګله ټاپ په ښایسته غرونو کې چې په کوم ځای کې د واورې ورېدو هغه نظاره تاسو نیغ په نیغ لیدی شئ او کوشش به دا کوو چې موږ شانګله ټاپ ته ورشو او خبره لاړ شو پوهنچون کې په کوم ګاډي کې چې راغلي دي چې انجونو مسله ده هغې وجې نه موږ د نیمې لارې نه واپس کېږو خو چې کومه نظاره کم سترګو موږ نظارې لیدلې دي هغه نظارې خپلو کتونکو ته موږ ښایو موږ سره اوسئ الله اکبر دا وګورئ منصور څه به وایې وروره زه به دا وایم چې دلته څوک هم راځي ما مخکې هم دا ویلي دي چې ځان سره ګرمې کپړې سویټرې او هادي وایي زه یو خبره بله وکړم خو ښه ډېره زیاته ډوډۍ وخوړله خو چې دا یخ مې ولید زه بیا کباب مباب چې کوم وو هغه د موږ نه بهر راوځي په دې یخ کې سړي ډېر خوشحالتوب هم ډېر زیات وي دا ګورئ څنګه موسم دی بیا روان دی زما په سوات سایډ نه روان دی ډېر مزیدار او ماشوم ډېر ښکلی ماشوم ګاډي کې ماشوم دا ګورئ ډېر مزیداره علاقه ده واوره ده واورې ته ګورئ دا موږ په روډ روان خو شکر دا ده چې اوس شروع شوې ده په دې کې لا روډونه صحیح دي کلیر دي دا اوس څنګه زما لازمونه وځي دستانې واچوه دا یخ په دستانو نه کنټرول کېږي او داسې کار دی چې اوس به موږ ځان خپل ګاډي ته رسوو اورې او استاده ورکه دیکه مور چون کې اوس دا زموږ استاد چې کوم دی هغه هم ستو روان دی اترایي ده او واوره شوې ده او روډ چې کوم دی هغه بالکل یخجام شوی دی په دې باندې کې چې بریک هم واخلي نو ګاډی ډایرکټ چې کوم دی تاویږي نو هغې وجې نه زموږ استاد ډېر سلو په مهارت باندې کې په قطر روان دی واورې ورېږي او هغه ګانا هم د که نه واورې ورېږي بندېږي لارې نو دغه شان کې ډېر ښایسته جانانه غونته کې موسم دی او د هدي باقاعده به تاسو د هدي په چینل باندې کې دا واورې دا ولاګ دا به تاسو ګورئ تاسو به خوند نه کړي انشاءالله تعالی کې خیري او چرته هم راشئ شانګلې ته نو شانګله کې بیا سنو فالي نو دا چرته هم مس کوئ خو چې راځئ نو ځان سره ګرمې کپړې د خیره سره او د خوراک کوم انتظام دی نو هغه هم ځان سره که خپل راوړئ ډېره ښه وي او که خپل نه راوړئ نو دلته چې کوم دی هوټلو کې ډېر په کم ریټ باندې کې مناسب ریټ باندې کې هر څه ملاویږي دغه څه ټینشن نشته دی او که د هغې نه علاوه که هوټل هم بند وي نو دې کې خلکو کورونه خلک ډېر میلمدوز خلک دی نو که دلته د چا کور ته هم لاړلې او د روټۍ په ټایم لاړې نو روټۍ در باندې خورئ که د چیو په ټایم لاړې چای در باندې څښئ دغه شان کې اوس هم د واورې سلسله باقاعده جاري ده واوره ورېږي الپورۍ سره خوا کې لږ غونته کې بره راغلي ډېر هم بره نه وتلي شانګله ټاپ ته بره نه ورسېدلي خو لږ غونته کې بره راغلي وو هغه ماحول هغه موسم موږ چې کوم خپل په سترګو لیده موږ ښایسته موسم دی هغه زموږ دا کتونکي وویني نو ډېره مزه به وکړي نو خپل زموږ کتونکي چې کوم دي دا موږ ته په کمنټس کې وایي چې آیا داسې سنوفال تاسو لیدلی دی چې لیدلی وي نو خوند کوي که نه کوي دا او دې ټایم کې منصور بھائی موږ ته دا ووایه چې کم دي نه کم دي پورې سړی راشي او د برفباري چې کوم دي د دې شروعاتي ایریا کومه ده چې
بشام ایریز خلک چې کم دی هغه کم یعنی کې څومره کم فاصله کې دا شروع شي دا بشام ته چې کله هم یو سړی راشي که نه نو هغه به لازمي د شانګلې طرف ته راځي که شانګلې طرف ته نه ځي نو بیا به ځي بره شاپور بلکانۍ طرف ته دغه دوه سایډونه داسې دي چې نږدې دي د بشام نه ځکه بشام سره کېګیج ته کېګیج باندې کې خلک د اسلام آباد نه راځي دا شین پنجاب علاقو نه راځي نو که هغه راځي سنوفال راځي نو شانګلې ته به راځي هغې نه علاوه که څوک منګورې ته راځي منګورې نه بیا څوک شانګلې ته راځي نو هغه به ډېره اسانه ده خو چې څوک هم بشام ته راځي د الپورې نه چې کله سړی بیا بره شي نو په بره دا اوس د الپورې نه بره ایریا ده دلته موسم ډېر زیات یخ دی واوره ورېږي ښکلې او دا واوره زمونږ دپاره ګوره یو ناشنا غوندې کسیز دی ډېر خلک به دې اوسېدونکي هغه به وایي یاره داسې ناجیزه غوندې لکه څه لیدلي نه دي چې واوره ورېږي او د واوره ویډیو کوي خو زمونږ دپاره یو ناشنا څیز دی ولې چې په کلونو زمونږ په ځای کې واوره نه کېږي صحیح خبره او بله خبره ده ته د کراچۍ نه راغلی کراچۍ کې خو باران نه کېږي نو واوره به د کوم ځای نه راشي صحیح خبره ده نو بهرحال نو یو ښایسته احساس یو ښایسته ماحول موږ دپاره جوړېده نو موږ وویو چې دا ویډیو موږ ګورو دا زموږ د کتونکي وویني او د خیر سره ګاډی ښه ښکلی په ډېر په مکیز باندې کې روان دی یخ هم دی اوس پړه کې دا یو ارمان دی باره چې کړی و چې د دې نه رتلی نه داسې ښایسته ماحول دی ته به بلکل لکه د ښاپېرو کلي ته راغلی یم خو څه وکړو مجبوري ده شپېله به ځان کور ته رسو د خیره سره ولې چې هادي مېلمه دی او د ده د سهار د تلو مطلب ټکټ یې اخیستی دی سبا واپس روان دی کراچۍ ته نو هغه ارمان زموږ پوره شو سنوفال او واوره هغه سیستم هغه ماحول موږ ولیدو د هغې نه بعد هم پخپله هم ولیدو او زموږ کتونکو هم ولیدو اوس د هغې نه بعد روان یو ورو د الپورۍ طرف ته هلته به ځو د خیره سره د هغه ځای کې زموږ خپل ګاډی ولاړ دی چونکې سانحه شوي وه هغې وجې نه زموږ ګاډی د سانحې هغه کوم بلاک چې کوم دی هغې نه لاندې زموږ ګاډی ولاړ دی بیا به خپل ګاډي ته د خیره سره خېږو او خپل کور طرف ته به سفر جاري ساتو د خیره او دا بلاک چې کوم دی دا چې کوم کسان هم ګوري دا زه تاسو دا خبره وکړم که تاسو وایئ دا ډېر اسان کار دی په دې ټایم کې موبایل لاس کې نیول او بیا ویډیو جوړول دا ډېر زیات ګران کار دی ولې د ما نه یو الله خبر دی ما خپل موبایل یې ښه زه نوره ویډیو نه کوم خو هادي لا بس کړي نه دي هغه د هغه ځای نه دا موبایل نیول دی او د یخ نه هغه لاسونه رپېږي مو او د هغه کیفیت چې کوم دی هغه حالات چې کوم دی هغه زه دې ډېر بیانولی نه شم چې څومره یخ وایي کېږي خو بیا هم ستاسو دپاره دا موبایل نیولی دی نو دا ویډیو چې دی لایک هم کوئ شیر هم کوئ او هادي چې کوم دی که د یوټیوب چینل وي په یوټیوب هم سپورټ کوئ که د فیسبوک چینل وي په فیسبوک هم سپورټ کوئ دا ویډیو ډېره شیر کړئ چې ډېر خلک یې وګوري دا ډېر خلک که یوټیوب چینل ډېر خلک یې سبسکرایب کړي او که د فیسبوک چینل نو ډېر خلک یې لایک څنګه دوباره نه دا کہانی کوه دوباره نه ماشین کاکا چې کوم دی کراچۍ ته تللی و کراچۍ چې کله راغی زموږ په کلي کې که نه هلته باران ورېدو مونږ اوس داسې ناستو مونږ ځان دا کمبل یې تاو کړي دي کوټونه اغوستي ماشین کاکا چې راغی کمبل یې رانه ټک کړو دا د څه ځان جونګړان جوړ کړي دي او زه ما ته وګورې دا یخ دی دا چې شی دی زه خو په یو کمیس کې ګرځم ما ته خو د یخ پته نه لګي ما ورته پته نه لګي ماشین کې چې تاله یخ ولې نه کېږي وایي زه کراچۍ کې چارج شوی یم که نه نو داسې یو 10-15 منټ موږ سره ناستو ګپ شپ یې لګو خبرې اترې کولې موږ له یخ شو دی چې څنګه کور ته لاړ لږ ساعت پسې ګورو نو غټه بستره ده ځان نه یې تاو کړې ده بار راغلی ولاړ دی لکه مې ماشین ولې تا خو وایي چې مال یخ نه کېږي هغه وایي چارج ختم شو وایي چارج نور ختم شو یخ شو بیا سړی